لکه مفتی ګوهر علي یو کرامت بیان کړو، دا مادن مولوي صاحب هم بیان کړو، ډېر مشهور خبره ده د سوکنو صاحب. د سوکنو صاحب له یو وابي راغلی و، ځکه هغه وخت کې به چې دی وابیان دا نه مني که نه، وابي وله راغلی ورته وي چې یاره صاحبه باباجي ما ته دوا وکړه چې ما له خدای پاک زوی راکړي. نو هغه ورته وایي بچی واده دې کړی دی؟ نو ده ورته وایي نه، وایي ما نه دی کړی واده. نو وایي ته واده وکړه زه به درته دعا وکړم الله به بچي درکړي. وایي نه ته څنګه د الله ولي، ما ته چې زما نه پیدا شي. هغه ورته هلکه مه کوه لاړ شه واده وکړه. وایي نه نه. اخر دا و چې یو د خېټې له یو 3 ګولۍ وله ورکړې، وایي زه بچی الله تعالی به زوی درکړي. یو 4 میاشتې تېرې شوې نو خېټې را وپړسېده، په ډاکټرانو وګرځېدو. ډاکټرانو ورته وایي چې خانه کاته دې خرابه ده، لاړ شه واپس او سی چل یې کړی دی. نو ورته وایي داسې چل مې کړی دی، الله تعالی په یو 200 په یو بزرګ پسې مې خندا کړې ده. وایي لاړ شه واپس بېرته دا قصه به د هغه ختموي. واپس چې راغی نو بېرته یې توبه ویسته. وی بس دی باباجي توبه مې ده بیا به نه کومه. نو هغه ورته وایي بیا د الله تعالی په دوستانو پسې خندا مه کوه، دا قصې نه اخلاص کو. تاسو دا قسمه کرامات نه منئ، که زه د قرآن نه چې زر پیرې د اسمان ته وخېږم راکوشم که نه، خو دا تاسو منئ نه. زه به تاسو ته یو اسانه شان خبره چې د عوام پې هم پوه شي او تاسو پې هم پوه شئ. ته به راشئ، زه به درته په چکدره کې ولاړ یم، ما به ګاډی در وستی ګاډی به وي، ته به هم راشي که ابو حسان راولي ابو حسان دې راولي، یا دې په دې نورو شیخانو کې څوک وي نو هغه راوله. تاسو به زه یو صاحب له بوځمه او ته به ورته داسې وایې چې باباجي ما ته دعا وکړه چې زما نه بچی پیدا شي. ته به 3 بیرې ورته دا خبره کوې، زه به درنه ویډیو وکړم دا خلک به وویني، او 3 بیرې به ورته دا خبره کوې چې باباجي ما ته دعا وکړه چې زما نه بچی پیدا شي او هلک به ستا نه پیدا کېږي. او یاره چې ستا نه هلک پیدا نه شو نو دا ګیره نه ده، دا ګیره نه ده، دا به زه به درته دا ګیره وخرومه او زه به نه دی ستاسو اعلان وکړم وابیانو زه به ستاسو ملګری یم. زه در سره راشه په کراماتو باندې کښېنه، زه در سره کرامات د قرآن نه ثابتوم، د حدیثو نه، او دقسې زه پریکټیکل درته ثابتوم چې ستا نه بچی پیدا نه شو ابو خرابه، چې ستا نه زوی پیدا نه شو چې په څونه وخت کې بچی پیدا کېږي. نو زه چې دی زه به ستاسو سره اعلان کوم، ستاسو ته زه به درته په چکدره کې ولاړ یم راشه او بس انشاءالله ټیم به کېږدو تاریخ او د مخلوق ته په نیټ باندې وښیو. زه به تاسو ته وښیم چې د اولیاو طاقت به زه تاسو ته وسښیم، پرېږدم هم نه چې د اولیاو دا طاقت د مخلوق وویني، دا خلک به یې نه پوه شي. یو د اور چیلنج نه خو په شا شو، ځه اور ته وایي نه ننوځو، اور ته مه ننوځو، دې ته خو راټینګ شئ که نه، خو دې ته جوړ کړئ نو پته به ولګي چې یاره کرامت د اولیاو شته او که نه، او دوی څه کولی شي که نه، الله تعالی طاقت ورکړی دی او که نه دی ورکړی. نو تاسو دې ټول مخلوق ته به دا پته ولګي او د قیامته پورې به دا چې دی نو په دې خلکو کې دا یو خبره خورئ او روانه به بیا به څوک د اولیاو بد رد نه وایي، په اولیاو پسې به بیا څوک چې دی سپکې سپورې نه وایي، خو چې ستا نه ما چې ستا نه بچی پیدا نه شو ابو خرابه نو زه د سبې ملګری کېږم. دا خوشي خبرې دي، بس خلک دې کیسې کهانی دي، عوام ګوره عوام دوکه کړي دي. ولې قرآن او حدیث ماشوم له چې کله پلار کونج ورکړي نو په ډېر لویه ګڼه کې رواني، ماشوم د پلار نه روکېدی شي نشي روکېدی، ولې پلار یې د کونج نه نیولی دی. خو ماشوم چې کله د پلار کونج پرېږدي ډېر لږ ځای کې دا ماشوم روکېږي. قرآن او حدیث زمونږ مور او پلار دی، د دې کونج او د دې ګوته به نیسو، دې پسې به روانېږو. که دا قرآن او حدیث پرېږدو داسې به روک شو چې تر مرګه به ځانونه